وی پشم پتنگان لمبا لمبا چې څنګه وی پشم پتنگان لمبا لمبا په مخ د شمه داسې د جانان لمبا لمبا دیدن چې د حبیب د شنې روضې ور باندې نکړم په کار مینې دی بیا دې شي چشمان لمبا لمبا او په ډېر درناوښت د دې مشاعرې مشر جناب مفتی غلام الرحمن دامت برکاتهم العالیه صاحب ته دعوت ورکوم بانی و محتمم جامع هذا چې هغوی راشي او د مشاعرې په حوالې سره ستاسو مخاطب شي. سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد ولا حلمك بعد علمك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من الأزل إلى الأبد على ما تعلق به علم الله عز وجل. أما بعد گران قدر ملمنو خاص کر جناب پروفیسر ڈاکٹر عباسی یوسف زئی صاحب، مایاناز جرنلسٹ جناب افسر افغان صاحب او دارنگی د پختو د جبی مشہور خدمت کو ان کے نامور خالد احساس خٹک صاحب، نورو ملمنو اساتذہ کرامو خوگو طالب علمان رونو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. د جامعی روزی اولنا کم هدف داده چې د موجوده دور په حواله باندې د مدارسو دا یو هم ذمہداری ده چې هغه معاشرې ته داسې علما ورکی چې هغه د معاشرې په رموزو باندې آگاه وي. که یو عالم د معاشرې د رموزو نه آگاه نه وي، هغه په یو معاشره کې بهتر خدمت نشي کولی. زمون الحمدلله د پښتنو معاشره ده او په پښتنو معاشره د پښتون کېدلو باندې د ایمان نرستو دویمه درجه کې چې زه الحمدلله الله ایمان مؤمن پیدا کړم، مسلمان پیدا کړم او بیا د پښتو په سیمه کې پیدا کړم. د پښتنو سره مې تعلق دی، په دې زه فخر کوم. دا زما د ژوند او د زما د زندګۍ قیمتي سرمایه ده. د پښتنو یو خاص معاشرت دی، یو خاص تهذیب دی، یو خاص ثقافت دی. چونکہ جامع عثمانیہ کے د پنجاب بلوچستان طلبہ هم ای خود کی پی کے طلبہ چې په دې کې واخلي هغه په اکثریت سره وي. زمونږ دا کوششي چې موږ په دې کې د طلباو د پښتون د ثقافت په حواله سره هغه ذهني تربیت وکړو چې سبا د پښتنو په دې معاشره کې د یو بهترین خادم دین کردار په دې کې ادا کوي. دا به هله دې کولی شي چې د معاشرې هغه رموزو ته رسېدلی وي. دې دپاره که ستاسو خیالي موږ کم عجایبګر خاص کر د پښتون علاقو په حواله سره کوم جوړ کړی دی، دا د هغې متحف عثماني او د عثماني ویلفیر ټرست مشترکه کوششونه دي چې نن الحمدلله تاسو د کوششونو کې شریک یې. شاعر د معاشري امین دی. شاعر په سینه کې د معاشري امانتونه پراته وي او دا امانت د وخت نه بلکې دا د صدو
پورې د دې امانت دې امید وي او دا دې دنیا ته دې رسوي. لوی څیز د شاعر ذهني تربیت دی. که بهتر تربیت د بچی وشي او د ذهني ابیاري وشي او د څه ژبه وي خپله مورنۍ ژبه. ځکه موږ په جامعه عثمانیه کې صرف پښتو باندې محنت نه کوو، موږ په څلورو ژبو محنت کوو او موږ دا سوچ دی چې جامعه عثمانیه طالب علم په څلورو ژبو باندې وګوردله ساتل پکار دي. لومبی پښتو ځکه دا زما علاقایي ژبه ده، دویم درجه کې اردو دا زما د ملک سرکاري ژبه ده، دریم درجه کې عربي دا زما مذهبي ژبه ده، څلورم درجه کې انګریزي دا د دنیا تعلیمي ژبه ده. او زما بچی چې معاشري ته ځي زما دا خواهش دی چې د دې معاشري ته ځي د دې څلورو ژبو نه آګاه وي. خو ټولو نه ډومبې دته چې کوم توجه موږ ورکوو په دې کې مورنۍ ژبه ده، دې سره د آګاهي د څخه ډېره وي، دې کې د لږ محنت ضرورت وي. نو په دې حوالې سره چې د دې بچي ذهني ابیاري وشي او د څخه ژبه وي، زموږ خواهش دا دی چې دی په معاشره کې یو بهتر کردار ادا کولی شي. زه په افسوس سره دا وایم زما د پښتنو ثقافت، تهذیب او کلچر دا د پښتو ژبې نامور مشران ناست دي، هغې کې حیا ده، هغې کې غیرت دی، هغې کې پښتو ده او هغې کې هغه خویونه دي چې هغې باندې یو مسلمان فخر کوي او دا قدرتي طور سره دی قوم او دی سیمې ته الله ورکړي دي. حتی په دې باندې افسوس وي چې هغه بې حیا فلمونو زما د پښتنو ثقافت نن د بې حیایۍ په کلچر کې دنیا ته کوم پیش کوي، هغې کې ماله بعضې وخت کې حیا راشي. تاسو دا څومره د پښتو امینان یئ، تاسو به معاشرې ته یو دا ورکوئ چې زما د پښتو ژبې ثقافت، زما کلچر هغه بې حیایي نه ده، هغه زما د پښتو غیرت دی او حمیت دی، امن دی. په دغې بنیاد باندې ته به د میدان کې چې خدمت کوي. دوه څیزونه ماته وایم چې شاعر څه کوي، یو اسلامي ذهن، دویم ملکی محبت. دا دواړه څیز به دی په مخې ته کوي. الحمدلله په دې دواړو خبرو باندې زموږ دلته کار روان او دا ایمان سره چې د تعلق شروع شي نو د زړه دې کې د عشق د اسلام د انسان فطرت دی. نو دا عشق کله نه کله په دې بې حیایۍ په دې ماحول کې هغه د بې حیایۍ شکار شي. او عشق چې حقیقت کې عشق دی هغه عشق د خدای دی. نو د الله د عشق یو جذبه چې د مؤمن په دې زړه کې راشي او د څخه ژبه نو دی په دنیا باندې بیا حکمراني کوي. مولانا روم نن نه څو سوه کاله مخکې تېر شوی دی، په فارسي ژبه کې هغه چې کوم مثنوي لیکلې ده د ده پر زړه کې یو درد پروت دی، عشق پروت دی. نن د هغه عشق تجزیه چې موږ کوو د مثنوي په رڼا کې هغه موږ ګورو. علامه بوصیري د مصر پیداوار دی، عربی کې خدای دله یو مقام ورکړی دی. د قبر ته زه تللی یم، د علامه بوصیري قبر ته دا په اسکندریه کې دی، یو بالکل د دریاب په غاړه دی. او چې تاسو کوم ګورئ قصیده برده نن د یو بهترین ادبي لټریچر دی هغه چې په هغې کې یو ذهن دی هغه ورکوي معاشرې ته. مولانا روم یو ذهن ورکوي معاشرې ته، هغه د عشق حقیقي دا قاری خپل چې واخلي دا د عشق مجازي نه راوني او په عشق حقیقي کې یو میدان ته رسوي او تحقیق د انسان کمال دی چې دی په د عشق حقیقي کې یو مقام ته ورسي. مولانا وایي دومره ځای کې یو ځای ته ورسم چې باری تیگر از جان و فکر و دل برخواستیم، یار آمد در میا ما از میا برخواستیم. وی باری دیگر زه خو یو عاشق یم د خدای، ما د دنیا هر بوج د سوچ او د فکر او د زړه نه اوښکو او چې خدای تر منځ راغی یار آمد در میا ما از میا برخواستیم، چې د خدای تصور مې په زړه کې راغی نو زه د ځان نه هم بې خبره شلم چې زه څه یم، زه دا هم نه وم.
او مخکې بیا وایي بافنا رو تافتیم در بقا دریافتیم به نشان را یافتیم از نشان برخواستیم. او چې ډېر په مخه راشي نو هغه وایي جمله معشوق است و عاشق پرده یې زنده معشوق است و عاشق مرده یې. په دنیا کې ماته وایي د خدای نه ما سوا بل څه ښکاري نه، هر څه چې ښکاري ماته د خدای نور په دې کې ښکاري. دا له چې د ده تربیت وشه د ذهن، نو د ده په لب و لهجه کې د خدای عظمت دی او د پیغمبر هغه صفت دی. بیا رحمان بابا ته تاسو ګورئ، د پښتو عبدالله استاد ته تاسو ګورئ، یو پیغام ورکوي. زمونږ د دې پروګرامونو بنیادي مقصد دی چې دا د پښتو ژبې مشران دي او موږ له فخر دی په دې باندې. نن د جامع عثماني ته چې دی راغلي دي، دا د دې هغه د پښتو د ژبې سره مینه او محبت دی او د جامعې سره او د یو دیني مدرسې د دې بچو د سرپرستۍ دپاره چې دی راغلي دي. موږ د دې نه دا تمه امید لرو چې زموږ د دې بچو د پښتو د ژبې په حوالې سره دا ستاسو سرپرستي دی له پکار ده چې دا موږ به د دې ذهن جوړو او تاسو به د دې د ژبې اصلاح کوئ. چې کله دا ژبه او دا ذهن راشي نو دا د پښتو د ثقافت لپاره زموږ انشاءالله یو قیمتي سرمایه به ګرځي. زه ډېر وخت تاسو نه اخلم ځکه زه خو نه شاعر یم او نه له لداتونه راځي. پوهېږئ که ده خو دې مشرانو ته خیرالی ویمه، ته دل سره د دې شکریه ادا کوم چې موږ یقینا د طلباو د غرباو د فقراو د مساکینو محفل لے. یہ فخر کم ہے اس جان ناتوان کے لیے جب تو نے چنا مجھے اپنے امتحان کے لیے. دی محفل تستاسو دا راتلل دا زمونږ دپاره ډېر لوی سعادت دی. موږ په دې فخر کوو چې تاسو د پښتو د صوبې قیمتي سرمایه نن د دې طلباو سرپرستۍ دپاره تاسو راغلي یئ. زما تاسو نه امید دی چې تاسو د دې ژبه به واورئ او بیا د دې دپاره که مخکې ته انشاءالله څه اصلاحي قدم موږ نخلو هغه به موږ ستاسو مشورو ته انشاءالله په دې کې لیوالی یو. زمونږ مولانا مفتی ارسلان صاحب زه ته دل سره شکریه ادا کوم چې هغه د متحف د طرف نه د دې ښکلي پروګرام اهتمام وکړو او خاص کر دې حضراتو ډېره شکریه ادا کوم. دې دپاره دعا ګویم تاسو ټولو دې ته دعا کوئ الله دې دې ته دنیا او آخرت ښایسته کړي او رب کائنات دې د دې خاورې د خدمت لپاره هغه ځای ته ورسي چې کوم زما او د ده په ذهن کې نه راځي او الله دې د دې په دې توانایانو صلاحیتونو کې هغه برکت واچي چې د خدای د رضامندۍ ذریعه وګرځي. په دې خبرو اکتفا کوم او ستاسو ته شکریه ادا کوم. جزاکم الله اکرمکم الله فی الدنیا والآخره.